الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم عزیزانو پدے کائنات کے اللہ جل جلالہ تٹول نزیات نزدے اور دغا پنیز مکرم مخلوق بنی نوع انسان دے اور پہ انسانانوں کے اللہ پاک طول نزیات تعلق خپل انبیاء کرام سے رہی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندھ اللہ پاک دا مبارک سلسلہ ختم کڑا اور تر قیامت بداور اس بندی انبیاء علیہ السلام چکم یو وسیع سلسلہ ہوا 1,24,000 یا 2,00,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام پتی دنیا کے راغلی دی زغی سلسلہ ختم شوا کتابون سلسلہ بند شوا نوے دین نوے شریعت بہت نہ رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دعا اہم چیزوں ورکڑی اہم ترین یو دین ورکڑ جگہ تو منگ اسلام واوی ان الدین عند اللہ الاسلام اور بل ورلہ امت ورکڑ امت پارا کسی اللہ پاک داویلی جتن جی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دا دین سنگا چی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹول انبیاء و سردار دے دقا سے دا دینم دا ٹول ادیانو او دا شرائع خلاصہ دا او بیا دا امت ٹول نوچت اور ٹول نغور امت دے اللہ پاک دا امانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کرام تو منتقل شو دا دوارا تصورات دین اخپل تمام تفصیلات و سرا اور دا امت دا تصور جدا یا امت تے اور دا اللہ پاک خیر الامم دیلی دی اور دا زمواری دی دا کارون حوالہ شوی دی مفوض شوی دی پا ہر دور کے سمرہ مجددین راغلی دی سمرہ مصلحین راغلی دی آغا مقبول خلق شغین اللہ پاک دا دین کار اخست دے غیر محنت میدان دا دو سیزونه دي په دین باندې محنت کړي دي دغه په اصول په فروع باندې دغه په اشاعت دغه په تنفیذ باندې او بل د امت په تصور باندې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته یو امت ورکړی شوی او هغه د امت هغه تصور چې مولانا یوسف صاحب رحمت الله علیه ورته امت پناوي چې دا تصور محفوظ پاتې شي په دغه تقسیم تفریق افتراق انتشار پیدا نشیدہ دے ہر زمانے مصلحین و مجددین و دا اولین ترجیح و دا کوشش اور الحمدللہ دا غیب دے کوشش پر نتیجہ کہ دا سوار لستو کالو شو اور ادیان و مذاہب و تاریخ کے اسلام تدا عجیب و غریب امتیاز حاصل دے چوسا پورے دا دین ہر قسم تحریف و تبدیل نہ محفوظ دے اور دا امت آگا تصور چی سنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلو آگا تصور ابو سا پورے جوان دے کرین دا ادیان و دا شرائع و تاریخ کے
सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम द रफ़ना यो 100 काला पस मौरखीन इख्तिलाफ दे सो शल काला याद आई सो निर्देश काला याद आई सो देर्श काला याद आई सो पिंजलस काला याद आई दगा पर दीन के तहरीफ शुरू शुरू या सेंट पॉल जी और डेर मशहूर मुस्लिह दई व याद आई दे ईसा अलैहि सलाम ने डेर फौरन बाद दे गले दे बशरियत ईसवी के बुनियादी तब्दीली दब ज़माना के शुरू और दे तहरीफ ता ईसाई मौरखीन और ईसाई उलमा वर्ता इस्लाह हुई और दे मुहर्रिफ ता मुस्लिह हुई सीधा इस्लाह करे दा ईसा अलैहि सलाम को मजहब के सकमे हो चाहे दे दब टिक करे नऊज़ बिल्लाह इस्लाम दा इम्तियाज और खुसूसियत थे और पदे दे दा इस्लाम दा इम्तियाज दा खुसूसियत सिर्फ मुसलमानान न मनी इंतहाई मुतअस्सिब मुस्तशरिकीन हम दामनी जो मुसलमानान और अपन दिन हिफाजत ची संग करे दे दगा मिसाल पदे रूए जमीन बांधे चामखे तप तारीख की चरता निश्ता ची दिन हिफाजत दा से मुमकिन दे ची किताब संग हिफाजत शवे दे दिन द उसूल द फुरूद द तसव्वुरात द अहकामात द अमाल अकायद इबादत द टोल चीजों संग हिफाजत शवे खुदा दे हिफाजत द शाता ढेर घट कुर्बानी दी खुसूसन द सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन दुमरा उचत मयार दे हिफाजत कायम करो दे दोनों चीजों द हिफाजत द दीन द हिफाजत द उम्मत द तसव्वुर हिफाजत दो वाकयात नतास अंदाज़ो लगवई पदे कायनात बांधे और बिलउमूम और सहाबा कराम को जुड़ो बांधे बिलखुसूस द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुनिया न रुखसतैन घट गम न रागले होता टोल दा वाकयात और दली चे सहाबा कराम उस कैफियत चिकला अगी त मालूम छि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुनिया न तशरीफ योड़ सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन पशान छड़े उधरे दो इजादा खबर उकड़ा नजर सर कलम कम सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला बिल्कुल गुमसुम साकित और साबित शो जबल इस्तिकामत खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक अजीब व गरीब हालांकि इंतहाई रकीकुल क़ल्ब बला मौको बांधे सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवी दा खबर जमा प्ला तमका व रकीकुल क़ल्ब से बर्दाश्त को लेने रिक़त क़ल्बी के मशहूर हो पदे वक्त के अल्लाह पाक वरला दा से अजीब व गरीब हौसला अता करा चे रिवायातों की राजी थी रागे और हुजरा आयशा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कटता जनाजे कटता रागे असादरों ने उचत कर मख मुबारक ना और यह जुमला इरशाद फरमाया ची तिब्त हय्यन व तिब्त मय्यतन या रसूलुल्लाह ढेर मजेदार ज्वंद तेर को बेहतरीन ज्वंद अल्लाह पाक दत्त नसीब को और तक से बेहतरीन रुखसती दुनिया ना अल्लाह पाक दाता नसीब को बार रागे और दा कैफियत उली दे सहाबा कराम उदा हालत से सैयदना उमर फारूक दा से दुमरा पदे कैफियत के दे उस्मान गनी दा से दे अली मुर्तजा दा से दे ब्याह बयानों को और दे आयातों ने शुरू को जिमा का मुहम्मद इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम सहाबा कराम वही जिदा आयात मख के मौरद ली ख्वाहरत मुक्तदा से महसूस शुद्ध आयात लन ब्यारा नाजिल शवी आसमान और ब्या आगा कैफियत ना सदमे आगा कैफियत ना सहाबा कराम वतन और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा अमानत और दा खिलाफत दा बार दगा पोगो बांधे रागे मिन जानिबिल्लाह तरबियत निज़ाम विसंग सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहैसियत खलीफतुल मुस्लिमीन अखबल कार शोरों को अजीब व गरीब आजमाइशुना आजमाइशुना किस्म किस्म चापेरा बाद कबाइल मुर्तद शु बाद कल को ज़कात इनकारों को यो लश्कर तैयार हो सैयदना उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सरबराहे के और बदे हालातों के जगह रवानगी मुश्किल अशवा जगह मदीना मुनव्वरा मुख्तलिफ किस्म पर खतरातों के गेर और टोर सहाबा दार आए व दा लश्कर दे उस लखपात शी और सोर मदीना मुनव्वरा के तीरी की जिदा हालात लगतिक शी नो अगर अपस दे इलाशी जगह बाग लश्कर के टोल किबार सहाबा कराम बाग लश्कर की सैयदना उमर फारूक पके अबू उबैदा इब्न जर्राह पके
او دا سے نور معروف چې څومره اهل حل او عقد صحابه او غټول په دې لښکر کې. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حالانکه څومره قوي او څومره جری او شجاع رغم دارای و چې په دې حالاتو کې د لښکر مدینه منوره نه روانګي خنه ده. نو په خپل لاړو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته خواست وکړو یا خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما دا رائے ده چې دا خلک دا لښکر چې کوم بالکل تیار دی او صرف نبی پاک صلی الله علیه وسلم د صحت د خرابې د وجه نه دی پاتې شوي، که دی رکاو کړی شي او چې کله دا حالات ټیک شي د ارتداد دا طوفان دی، یو طرف ته مانعین زکات دی، بل طرف دا مرتد دی، بل طرف ته حمله خبر راتله مدینه منوره باندې چې دې دغه نه وځو بیا به دا لښکر به روان کو بیا په خپل ځای ته بلاړ شي. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غصه شو ډیر سخت او داسې الفاظ وی چې هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویلي شي بل څوک نه شي ویل چې جبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام، چې عمر په جاهلیت کې خود دومره استاد شجاعت او استاد دلیری قصې وي او دا ټول مصلحتونه تاسو په اسلام په زمانه کې راځي. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما قلب الله پاک فورا منشرح کو چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څنګه سوي دا خبره ټیک ده. بیا د مانعین زکات کوم خلکو صرف زکات نه غي انکار کړ، هغه وی چې منځ بم کو، حج بم کو، عقاید هم زموږ د څنګه مسلمانانو عقاید دي زکات بنور کو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې زب زکات خو بزاخلم او خامخا باخلم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دلته ماته اشکال او زلاړه ما هغه ته وی چې دای سره جنگ نه دی پکار، نور حالات د جنگ نه دي، نور محاذونه ډیر زیات دي، په دې وخت کې دای سره جنگ شروع کو نو مسله به جوړ شي او شرانه مرته یو اشکال. هغه دا روایت مونږ ورته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه چې امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، چې خلکو سره هغه وخت به قتال کیږي چې کله پورې غي لا اله الا الله وي، چې کله لا اله الا الله وي نو بس قتال به بند شي ورسره. نو داخله خو لا اله الا الله وي صرف زکات نه ادا کوي، زي صرف قتال جائز ده کنه جائز ده. اشکال هم کو سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خیر او دقی صدا خو مورخین تعالی کی چې په دې موقع باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو تاریخی جمله وینا چې هغه تاریخی جمله در حقیقت د صحابه کرامو د ژوند ټول نه روشن او نمایاں پهلو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی اينقص الدين وانا حي، چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دین کې نقص راشي او ابوبکر ژوندې د ابوبکر په ژوند کې خلق بیا یو بل ځای کې دا فرمایل چې کوم شی الله پاک قران کې یو ځای ذکر کړی د اقیموا الصلاة واتوا الزکات، اقیموا الصلاة واتوا الزکات منز او زکات دا قران کې ځای په ځای الله پاک یو ځای ذکر کړی دي او خلق دا یو بل نه جدا کول غواړي، وایي چې صلات منو زکات نه منو. د ابوبکر په ژوند کې دا ممکن دی؟ اينقص الدين وانا حي، زب ژوندې مې پاک صلی الله علیه وسلم په دین باندې دا قطع او برید بوشي او د تصور د دین داسې یو بنیادی او مرکزی حکم او تصور نه انکار وشي. دا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم د حفاظت دین چې کوم جد او جهد او دا دغه خشته ول چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفات نه فوراً بعد کې خو او صحابه مخ ته یو نمونه رااله چې دین کې قطع او برید نه منو، دین کې تحریف او تبدیل نه منو، دین کې هیڅ قسم کمې څنګه چې دین نبی پاک صلی الله علیه وسلم نا امانتن هغه وصول کړو دا د هغه خپل اولینه ذمہواری وګڼله چې دغه کسب بغیر څه تبدیلینا بغیر څه رتب یابس اضافینا دا به راتلون کې خلکو ته بدا منتقلو او هغه وعده خپل پورا کړه، خپل هغه میشن پورا کو. دا دین الحمدلله صحابه ترواله اوسه پوره سینه په سینه محفوظ او مامون منتر روان. امت تصور د پاره صحابه کرامو څومره قرباني کړې ده. عجیب او غریب یو واقعه ده کې د تاسو مخ کې نه اوریدلی. سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې اورد نبی پاک صلی الله علیه وسلم ما ته وې چې چاته आवाज وکړه نو مې نه خو نو زما دا خیال و تاسو ډېر دراز خبره خو زما پلار سره کوي نو زه لاړم پلار ته مې आवाज راغی
نبی پاک صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې دینا بل چاته आवाज ما عمر پسې کس ولېږو رضی الله تعالی عنه هغه راغی نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دې نه بل چاته आवाज بیا ما عثمان پسې کس ولېږو چې هغه راغی نو ما ته وایي چې او ټیک د عثمان سره زما خبره ده او زه په خپل حجره کې پردې نه دې طرف ته شوم او بیا دا وایي چې ما چرتم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د خلوت خبرو ته بل چا سره خبره وکوله د پټه خبره ما ته غوږ نه ونیولې چرتم خو په هغه ورځ زما زړه کې راغی چې خدای خبر دا څنګه خبره ده زما پلار سره مونږ کړه عمر سره مونږ کړه عثمان سره کوي دا ډېره ناشنا خبره ده نو زم ورته ودرېدم دې خبرې ته د پردې نه دې طرف ته چې څه وایي ورته نو بیا وی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم عثمان ته وی چې عثمان یو وخت به داسې راځي چې تا نه به خلک ستا قمیص به لرې کوي خلافت خو به مراد چې خلافت ته به خلیفة المسلمین به او تا به هغه خلافت د عزل یا غیر المعزولې کوشش وکړي بیا فرمایي چې عثمان خیر د کتان هغه قمیص لرې کړی شي خو مسلمانانو په منځ کې قتل و غارت باندې آماده کېږم مسلمانانو په منځ کې چې قتل و غارت ونشي خیر د کتان هغه قمیص لرې کړی شي دا مو فرمایي چې خلک به ظالمان نه پاسه او بیا ته دا مو فرمایي چې هغه ظالمان چې کوم تانه دا قمیص بل لري کوي کې دې شي تا زما خوا کې پریم ندي خخېدو د پاره هغه دې کې تا ته زمکه ملاونه شي چې هم دې کې بزخه خیر خو خیر دې یو بشارت ورته واورول په هغه وخت کې چې عثمان چې کوم دې کې بم تخخه زما خوا کې خو بنې خو هر دې کې چې تخخ شوي ساده قبر او زما قبر من کې چې څومره زمکه به په دې زمکه باندې چې هر څو خخ شو هغه عند الله مغفور وي دغه مغفرت به وشي عجیب و غریب معاملہ دا کته ده هغه بقی چې کوم دی د دوه قبرونو په منځ کې ده اوس جنت البقیع چې موږ ورته وایو دا قبر عثمان او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د روزې په منځ کې نو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې سیدنا عثمان غنی ډېر وجړل پدې پیشن ګویانو باندې هغه پته و چې صادق المصدوق ده چې سویه قصې کیږي وحی ورته راځي الله پاک خبرې باز موقع باندې نو بیا د عائشہ رضی الله تعالی فرمایي دا خبره مانه هېره شو او ډېر زمانه پورې راته یاد نشو حتی چې دا ټول زمانه تیرې شوې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف یوړو ابو بکر صدیق زمانه تیرې شو د عمر فاروق زمانه تیرې شو د عثمان غنی زمانه تیرې شو د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه انتهایی مظلومانه شهادت شو او هغه شهادت نه پس اب کته تدفین عثمان باندې مسله اوچته شو او چې کوم خلکو سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید کړي وغه بالکل دا اجازه ورنکو چې په حجره عائشہ کې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ تدفین وشي بقی کوم پرې نه خو بقی نه بهر تدفین شوی د عثمان غنی دا خو رستو چې د بقی توسیع وشو نو د سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا قبر مبارک په بقی کې راغی ان اصل چې کوم دا زمانه بقیو تاسو به چې کوم حضرات تسلی دی غیب لیدلې د سیدنا عثمان قبر ډیر اخوا دی او بقی شروع کیږي ډیر زر شروع شي ټول د صحابه کرامو د امهات المؤمنین هغه چې کوم قبرونه دي هغه په ابتدا کې دي عثمان غنی ډیر مخکې دا قبر ډیر اخوا دی نو بیا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما چې کله عثمان غنی دا معاملہ وشو د تدفین مو شو اچانک راته یو ورځ دا خبر را یاد شو چې یو ورځ نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا عثمان را غوښته رضی الله تعالی عنه دا خبر ورته کړی و او وخت کې هغه ټول حالات رال نو بیا دا خبره سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنها حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه چې ورځ ذات چل شو او نبی پاک صلی الله علیه وسلم عثمان ته دا ویلی نو سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یا ام المؤمنین کتا دا خبره ماته د عثمان د تدفین نه مخکې کړې و نو ما به عثمان د یمن د خار په صنعا کې خخ کړو چې صنعا نه مدینه منوره پورې چې څومره ځمکه ده عند الله مغفور شي خلکو د پاره یوسف پکې مدفون شي چې دغه مغفرت الله پاک وکړي نو بیا موږ عثمان ډېر غیر بخښ کړو چې دا ځمکه زیاته شي چې د پاک سم دا پیشن کوي فرمایله چې د عثمان او قبر او زمات قبر منځ کې چې څومره ځمکه دغه ته بدای اعزاز به حاصل وي دا چې کوم قرباني عثمان رضی الله تعالی عنہ باوجود دینا چې هغه خلیفۃ المسلمین دی هغه سیدنا عمر فاروق جانشین دی خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وصیت نصیحت ورته وکړي چې د مسلمانانو منځ کې اختلاف پیدا نشي که ستا خلافت هغه برحق خلافت خلیفۃ المسلمین شرعي حیثیت څومره غټ حیثیت ده خود
دا قیمت ورکړل چې خلافت لاړو د عثمان رضی الله تعالی عنه پکې خپل ځان پکې قربان شو لاړو هغه خو د مسلمانانو منځ کې د اختلاف یا مسلمانانو منځ کې د کشت خون دا یې ګواره نه کړل. دا د امت په هغه تصور حفاظت دی چې کوم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په هر مرحله کې خیال ساتل. دا سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه بیعت، سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه دستبرداری، دا ټول هغه واقعات چې دینه پته لګي صحابه کرامو دا پوره کوشش کړی چې دا امت من حیث الامت مجتمع پاتې شي، په دې کې افتراق او تفریق را نشي. دغه دې دوانو سيزونو حفاظت دا نظام د الله پاک یو قدرت ته دا یو تکوینی امر دی چې 1400 کال وشو، باوجود دینه چې څومره قسم حالات بدل شو، مسلمانانو ډېر عروج مولید، بیا دې زوال مولید، زوال اخري انتها مولید، د غلامۍ داسې دور په مسلمانانو تیر شوی دی چې پورا عالم اسلام تقریبا غلام شو دا غیارو. په دې ټول هر قسم په دې حالاتو کې د الله ټول نه غټ فضل او کرم دا شوی دی. دو سيزونو باندې سمجھوتا نه شوی، نه په دین کې څه تحریف او تبدیل شو، نه دین حفاظت لپاره څنګه چې مسلمانانو خپل ژوند په هر دور کې وقف کړی دی. صحابه کرامو چې کوم ترتیب شروع شوی هغه ترتیب الحمدلله اوس پورې را روان دی. او بل دویم شی دا امت دا تصور چې مونږ ته ملاو شوی چې دا خیر الامم دی او صرف د حیثیت دا نه دی، انبیاو سلسله چې بند شوه د دې امت حیثیت بدل شو. دا اوس د خیر چې خلکو د خیر رسول لپاره واحد ذریعہ پاتې شو په دنیا کې. کدا امت خپل کار پری دی او دا امت که خپل دا سبق هیر کی چې دا خیر الامم دی، نو بیا په دې ټول دنیا سره د شپږ ارب داسې خلک په دې دنیا کې اوسېږي چې هغوی د نبي پاک صلی الله علیه وسلم دین لا نه دی منلی. دې خلکو ته به خیر څنګه رسي؟ دې خلکو په د هغه ابدي حقیقت او دنیا او د آخرت د کامیابۍ پیغام دا به څنګه ورته رسي که دا امت خپل کار پری دی؟ نو دې امت خپل یو حیثیت دی او دا حیثیت مخکې یو امت هم نه دی ملاو شوی، یو امت هم نه داسې تېر شوی چې هغه دا حیثیت ملاو شوی چې هغه د یا خیر الامم ویلی شوي یا د انبیاو په دې کار کې. او دا علما ورته وایي چې دا امت مراقب دی په انسانیت باندې، نگران دی په انسانیت باندې. نگرانۍ دا منصب ورته ملاو شوی دی چې د انسانیت په دې نبض باندې د لاس به او دا به ګوري چې انسانیت د څه شي حاجت دی، هغه شی چې دنیا او د آخرت د کامیابۍ په اعتبار خلقو ته پکاري دی امت ته ورته ملاوي. بدقسمتي د مسلمانانو چې دغه زیات تر مهنتونه په دې زمانه کې د اتفاق، د اتحاد او د امت په دې تصور په دې د اختلاف، د انتشار، د تعصبات دې طرف ته توجه زیاته شوه. او د تعصبات چې څومره اقسام ممکنو، کاغه قومي تعصب ہو، کاغه لسانی تعصب ہو، کاغه مذهبي تعصب ہو، فرقه وارانه او کې هر قسم تعصب ہو، هغه په امت کې مختلف طریقو سره اغیار او خور. او دا چې کوم په دې وخت کې خپل چاپیره چې کوم حالات وینو د ملک د یو سر نه بل سر پورې، د عالم اسلام د یو سر نه بل سر پورې، دا د هغه تعصباتو نتایج دي. او اصلاحي او مجددانه کارنامه بداوي او په هر دور کې دا شوي دي. حدیث کې راځي چې په هر صدۍ په آخر کې یو مجدد پیدا کیږي او هغه د دین تخپل هغه رونقونه ورته واپس کی چې کوم رونق باندې دا دین چې کوم رونق سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا دین صحابه کرامو ته حواله کړو، هغه رونقونه بیا بحال شي د دین هر یو صدۍ په آخر کې. په دې دور کې چې سړی وګوري حالات ته، په دې ملک حالات ته، بین الاقوامي حالات ته، نو ټول نه غټ ازمایش په دې امت باندې راغلی دی. هغه دقه دی چې د اختلاف او د انتشار داسې عجیب و غریب هوا خوره شوه چې یو سر نه بل سره پورې قسم چې څومره د تقسیم چې څومره شکلونه ممکن وو هغه څه امت تقسیم شو. او دین په نوم باندې هم تقسیم شو. په د الله پاک د جبو د اختلاف خپل قدرت کې خپل د قدرت په نخ کې ګڼلی دی چې د الله پاک اختلاف السنا او دا د الله پاک قدرتونه دي چې دومره خلک مختلف النوع خلک جمع شي، مختلفې ژبې وایي او الله پاک په ټولو ژبو باندې پوهېږي او خلک هم د یو بل په ژبه پوهېږي. او نن د ژبې دا اختلاف څومره لوی ازمایش جوړ شو په ملک بعض حصو کې چې د قتل و غارت وجه دا ده چې د ژبه دی هغه ژبه نه وایي چې کوم زه وایم. زما د ژبې اختلاف دی، زه یو بله ژبه وایم، دی یو بله ژبه وایي، نو دته د ژوند حق هم نشته بیا.
په دې باندې یو قتل و غارت دی. نو داسې یو محنت د دې زمانې ضرورت دی او داسې د یو مصلح حاجت دی چې دغه دعوت بنیادی نقطه دای چې هغه ټول څیزونه چې دغه د وجه نه اختلاف او انتشار پیدا کیږي هغه سب مشترکات باندې دا قوم دا امت متفق کی چې دا هغه مشترک څیزونه دي چې په دې باندې ټول امت راتلی شي او چې په دې څیزونو باندې اتفاق وشي نو بیا هغه جزئیات او هغه اختلاف کا هغه علمی اختلاف کا پاتم شي نو هغه ډېر مضر نه دی. د رائے اختلاف مضر نه دی، د اجتهاد اختلاف مضر نه دی. دا خو د اسلام یو تر امتیاز دی چې په هر زمانہ کې صحابه کرام په زمانہ کې آراو کې اختلاف به وي، علمی اختلافات به وي. علمی اختلافات مضر نه دي، خو انتشار داسې اختلاف چې هغه په فساد منتج شي، داسې اختلاف دغه په نتیجه کې د زړونو یو بل نه جدا شي، دا اختلافات مضر دي او ډېر زیات مضر دي امت لپاره. د الله پاک ډېر زیات شکر دی او ډېر لوی کرم دی او زم چې د الله پاک ډېر لوی نعمت دی او د دې علاقې خلکو ډېر غټ سعادت دی چې دې ځای نه دې مرکز نه یو داسې دعوت اوچت شو چې دغه بنیاد په بنیاد کې داسې اصولونه ایښي دي که په هغه اصولو باندې د امت راشي نو انشاءالله د اختلافات بالکل به ختم شي. علماء لپاره به ډېر سهولت دي چې هغوی خپل علم په رڼا کې د اختلاف هغه منبع ته ډېر زر رسي، فوراً ورته پته لګي د اختلاف وجه بنیادي وجه او کنه څه ده، دا اختلاف ولې مونږ چې دلته رالو اول ځل زموږ استاد حضرت مولانا محمد امین اورکزئی صاحب شهید رحمت الله علیه مونږ تک راتګ په وخت یو ورځ د تحریک ایمان او تقوا د بنیادی څلور اصولونو باندې خبره کېده. استاد صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دا اصول ته الهامي غوندې ښکاري، څلور وړې وړې خبرې دي خو کم از کم زمونږ په علاقه کې چې څومره انتشار دی یا څومره اختلاف دی دا ټول په دې ختمیږي که په دې باندې امت راشي. وګورئ که توحید په نوم باندې یا توحید سره خپل تعلق په بنیاد باندې مونږ د توحید که انبیاء توهین دی که د صحابه توهین دی که د اولیاء توهین دی د ارتکابونه توهین طرف ته لاړ نشو. توحید خو د اسلام بنیادی شی دی خو بعض اوقات شیطان هغه چې کوم نورانی جالونه یو ښه شی مخې ته کي چېرته خو موحد دی او توحید په اړه کې بیا د یو بل طرف نه دین نقصان شروع کړي، بل طرف ته خلکو ته یو بل طرف ته خلک بولي ځان سره. نو توحید اسلام بنیادی عقیده ده او د قرآن پاک مرکزی موضوع ده، خو توحید به خامخا چې توحید نه هغه بس دي خو توحید په اړه کې چې توحید نه وي یو باب به بند شي، د اختلاف یو غټه دروازه ده، یو مرکزی دروازه ده به بند شي او بل طرف ته د بل انتها ده چې د عشق او د محبت په نامه باندې که د شرکیه افعال او د بدعات ور بند کړی شي. عشق خو صحابه کرام هم کړی دی او هغه یې ښولی دی چې عشق څنګه وي، اولیاء کرامو کړی دی، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم عاشقانه واقعات شمایل په کتابونو کې او په روایاتو کې څومره کثرت سره منقول دي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو تعلق معین څنګه و چې بعد نه کوم خلک رال نو هغه ته یو خو تعجب د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په شخصیت باندې بو شو دوم راجب او غریب الله پاک ورله جامعیت ور کړو او بل تعجب بعد نه کوم ایمان راغلی د غیر صحابه کرامو په تعلق باندې تعجب کړي چې عجیب او غریب رفقا الله پاک ورله ور کړی دي، عجیب او غریب خلک الله پاک ورله ور کړی دي چې ذات ور سره مینه کوي، دومره محبت کوي ور سره. د عشق معیارات او د عشق پیمانه مونږ ته میراث کې ملاو شوي دي. اولیاء صحابه کرامو نه پس تابعین او طبقه ده او په تابعینو کې امام اعظم امام حنیفه رحمت الله علیه راضي امام سے سیرت نگاران لیکي چې امام سے خپل ژوند کې 56 ځله حج کړی او بغداد نه عراق نه 56 ځله هغه حرمین شریفین تللی دی او په دې ټول عمر کې چې یو کس 50 ځله 55 ځله لاړ شي نو خامخا د عمر هغه ټول مراحل پکې راشي، چې ځواني هم راشي پکې، بوډاوالی هم راشي پکې، د ضعف زمانه هم راشي. خو د
سیرت النعمان مصنف لیکي چې په دې 56 کاله کې امام صاحب رحمت الله علیه په مدینه منوره کې دا غزور خار په حدود کې چې کوم مدینه منوره دا زمانه الته چرته ودس نعمان څومره د مسله او دا د ادب خلاف کوي ګڼل چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خار دی او دا دلته څنګه به ودس ماتو نو مدینه هر ځل چې حاجت به ورته پیښ شي مدینه نه بار به ووته او حاجت به پورا کو بیا مدینه ته واپس راځي او بیا دې وجه نه چې په مدینه قیام دوران کې خوراک تاک به دومره کم کو چې بس بالکل اخري درجه په قدر ضرورت خوراک تاک په پاتې شي دغه څه امام مالک رحمت الله علیه امام دار الهجره ورته ویل کېږي او ټول عمر په مدینه کې تیر او مدینه منوره سره دومره مینا او دومره محبت او چې صرف یو ځل فرض حج ته پاره وته د مدینه منوره هغه نه پس بیا مدینه نه بار نه دی وته په دې یریدو چې ما مرګ کړه مدینه نه بار را نشي نو هغه پاره کې هم دغه سواه نگاران د علی کې مدینه منوره کې ټول عمر تیر کو چوتا وړګه ودته په مدینه کې مات نه هر ځل بار وته او بیا خپل حاجت به پورا کو بیا واپس مدینه منوره ته برابر نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره د عشق پیمانه یا دغه معیارات د حضرات د نمونه د اوسه موږ سره موجوده ده دغه سره اولیاء کرام سره تعلقات لپاره دغه حقیقت څه پکار ده پکې او څه دغه پیمانه څه ده مشروع څه ده غیر مشروع څه ده دا څه الحمدلله معلوم دي امت ته پدې کې څه شی په پرده خفا کې نه ده نو محبت پکار ده عشق پکار ده خو د محبت او د عشق په اړه کې کله شرکیه افعال شروع شي کله د بدعات شروع شي نو دا د الله پاک د ناراضګۍ باعث هم ده او په امت کې اختلاف او د انتشار باعث هم ده دوه خبره دا شوې دي کدا دې دوه څه باندې عمل وشي چې توحید په نوم باندې توهین نشي او د عشق په نوم باندې شرک او بدعت نشي نو تقریبا 50% مسائل حل شي د امت د اختلاف 50% ختم شي دریم شي چې هغه د زمانه کې ډیر زیات ته او دغه عجیب او غریب قسمونه زموږ مخې ته راځي چې د تحقیق په نوم باندې د خود رائے او د خپل د رائے اظهار یو عجیب او غریب فیشن جوړ شوی او دین کې د تحریف او تبديل دا یو انتهایی مضمون کوشش ده په هر زمانه کې دا کوشش شوی ده په مسلمانانو کې چې څومره فرقې په بر صغیر کې پیدا شوې دي د ټول خلکو ټول مورخینو په دې اجماع ده چې دا فرقې د انګريز د سازش په نتیجه کې پیدا شوې چغې ته په یو علاقه کې بل علاقه کې د معمولی غونډه فرق یا د یو فکر او بل فکر کې فرق معلوم شو نو غي باقاعده هغه د خلک متعین کړي چې دا اختلافي شیزونه اوچت کړي په دې اختلافي شیزونه باندې خبرې وکړي په دې باندې شیزونه دا کوي زیات نه زیات د اختلاف د خلیج نورم بسیش حتی چې دا قادیانیت دا شجره خبيثه چې کومه دام انګريزانو سازش ډیر چاته معلوم دی خطونه اوس باقاعده اصلي خطونه وروتل چې کوم د برتانیا ملکه ته مرزا غلام احمد لیکلی دی خپل وفادارۍ چې څنګه هغه سره اظهار کړی دی او هغه چې کوم د انعامات او توقع کړی دی چې تاسو کوم خدمت ما وکړو دومره خدمت خو هیڅ چا نه کړ حتی چې دغه د نوسی او خط د زموږ د حضرات سره دغه بالکل صحیح نقل موجود دی چې هغه دا خط د خپل زمانه ملکه ته لیکل چې زما نکاح تاسو دومره اخلاص سره خدمت وکړو او موږ د زموږ بر صغیر کې اول ځل تاسو خلاف کسه بغاوت ممکنه د جهاد په ذریعہ ممکنه موږ د جهاد نه انکار وکړو او هغه موږ دا خلکو ته وی چې جهاد جایز دی په دې زمانه کې دې حد پورې موږ تاسو خدمت کړې او زموږ د نکاح وظیفه خو تاسو ډیره مقرره کړې و خو زموږ د پاروس داشه بند شوی د موږ ته بیا جاری کړي هغه وظیفه چې کوم دومره زمانه نه زموږ خاندان ته ملاوي ده نو هغه بیا جاری کړي شي دا خطونه باقاعده موجود دي د انګريزانو دا کوشش پر زمانه کې چې کم دې غیتلی دي او دا هر غاصب دا کوشش چې هغه خپل مفتوح قوم کې اختلافات پیدا کوي او په دې ذریعہ باندې دا حکمرانه هغه دور ډیر طویل شي نو نن سبا هم دا تحقیق په نوم باندې چې کوم نوې خبرې راوځي زموږ ټول ورځ چې دارالفتا کې ممکن یو بل ځای کې د خلکو عام خلکو سره ملاقات کیږي نو خلک دین باندې د عمل مسلو ته پوښتنه عموما ډیر کم کوي زیات تر دې پوښتنه کیږي چې فلانه ډاکټر سے پټي باندې راغله او هغه دا مسله خدا سے کړي او مون خدا مسله دا سے فلانه سکالر سے پټ دغه راغله او هغه دا مسله دا سے بیان کړي تاسو څه وایي په دې باره کې اوس زموږ زیات تر وخت په دې سيزونو کې خرچيږي او زیات تر جوابات دادي د ټول علماء ودا تجربه وي چې خلک تاسو نه کوي چې دارالفتا ته چې مستام راځي دغه نوعیت اوس هغه تاسو نه کم شول چې ما ته دا مسله پیښه ده نو شریعت مطهره سوی په دې باره کې زه څنګه عمل وکم ما ته دا مسله پیدا نه
اوس وایي چې دا سړی دا وایي او دا سړی دا وایي دا سړی دا وایي تاسو د دې منځ کې تطبیق وکړئ صحیح مسله مونږ ته وښایئ بعض اوقات دا وایي چې خبره خو د هغه سړي ډېره ښه ده زما خو ډېره خوښه شوه اوسه پورې خو مونږ ته مولیانو دا مسله داسې کوله مونږ اوس خبر شو دا خبره خو داسې ممکنه ده دا د قربانۍ د ورځې چې راشي نو بلا دا خلک مونږ ته راشي چې دا بعض خلک وایي چې دا قوم پاکستانی قوم من حیث القوم مقروض دی او مقروض باندې قرباني نشته نو بس دا خبره یو سکالر صاحب دی هغه دا خبره کړې ده چې پاکستانی قوم په مقروض قوم دی چې دا قرضه چې کوم د پاکستان دا قرضه ته چې خلکو باندې تقسیم کړي شي نو هر یو کس باندې هغه عدد هم یاد وسه 20000 کا 22000 روپے هر یو کس مقروض دی نو چې یو کس مقروض دی قرباني ختم شو یو بل کس ما ته راغی ما ته وایي چې یو ډاکټر صاحب پټي باندې راغلی نو هغه دا مسله بیان کړې ده چې د قربانۍ روح باندې پوهېدل پکار دی وایي ته مولیان خو په دین پوهېږي نه د قربانۍ په اصل په حقیقت په روح باندې پوهېدل پکار دی چې قربانۍ مقصد دا دی چې د ابراهیم علیه السلام د سنت ابراهیمی ده د ابراهیم علیه السلام چې کومه قرباني کړې وه دا قربانۍ یو یادګار په دنیا کې پاتې شي الله پاک دا غواړي چې ابراهیم علیه السلام دا قرباني د خلکو نه هېر نه شي نو بس د طریقه اوس وسایل ډېر جدید وسایل راغلي د طریقه اوس دا ده چې د ابراهیم علیه السلام دا قرباني چې ټول خلکو ته معلومه شي دومره زناور دومره څاروي حلالولو ته څه حاجت دی لازم دا پی ورځ په ورځ ګرانېږي دی وجې د قربانۍ دی وجې دا پی هم ګران شو ماشومان ته پی هم نه میلاوېږي پکار دا دی چې صدر پاکستان یو قرباني وکړي یو غټ غوی حلال کړي او په ټي وي باندې پوره پاکستان کې او خولی شي نو ټولو ته معلوم شي دا سنت ابراهیمي ده بس سنت ابراهیمي احیا وشوه نو څه حاجت دی چې دومره څاروي څوک ده دا باقاعده د خلکو خبرې دي مونږ نه بیا تپوس کوي چې دا خبره څنګه ده مونږ ته خو ډېره ښکلې ښکاره شوه دا خبره مزېداره ده مدلله ده بالکل او په دې کې خو ډېر زیات دا تحقیق په نوم باندې خودرایي دا ټول محققین دي چې کوم خلک دا خبرې کوي د دې زمانې ټول محققین دي او دا د غي آرا دي دا په هر یو شي کې دا رائے موجوده ده په هر مسله کې دا آرا راغلي دي خلکو مخې ته او هغه اصل دین هغه حلیه خراب کړ نو کدینه خلک دا شی پریدي او چې کوم اصول دي د اجتهاد د امت چې کوم مجمع علیه مسائل دي د امت اجماع به شوی دا یا قرآن نه ثابت دي حدیث نه ثابت دي او که فرض کړه نوې مسائل دي او حوادث دي نوازل دي نوې دي دغه تحقیق چې کوم اصول مرتب دي علماء پر هر زمانه کې علماء په نوې مسائل باندې خپل رائے ورکړي د مسائل بیان کړي دي خلکو کدا کارو شي دا انتشار به ختم شي دا ټول چې څومره یو عجیب و غریب فکری انتشار په قوم کې راغی دا به ختم شي درېمه خبره دا ده څلورمه خبره دا ده چې الله پاک نبی پاک صلی الله علیه وسلم یې ټول انبیا خو ډېر جامع پیدا کړي او دین چې څومره شعبې وي هغه ټول د انبیاو په ذات کې هغه مرکوز هر شعبې کار به نبی به کول نبی پاک صلی الله علیه وسلم داعیه مو بعثت معلمه مو مجاهده مو او هغه ذاکر او شاغل مو ټول سيزونه ټول صفات پکې جمع د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه پس بیا عام انسانان دي انبیا نه دي خود د دې حفاظت خو بکیږي د ټولو شعبو حفاظت بکیږي نو د الله پاک تکوینی طور سره دا شعبې تقسیم کړي د صحابه کرامو د اختصاص میدان هم یو بل نه جدا وکړ سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نوم چې څوک اخلي دغه د اختصاص میدان فورا معلومیږي چې هغه د حدیث د میدان سره اوسمره ټول نه کثیر روایت صحابي دي سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نوم چې زموږ مخې درازي نو دغه تفقه ور سره مخې دراشي دغه یو فقيه صحابي سيدنا علي کرم الله وجهه فقيه صحابي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نوم چې مخې درازي نو ترجمان القرآن دی او ټول نه زیات تفسیری اقوال غنه منقول دي نو د اختصاص میدان خو د صحابه کرامو یو بل نه جدا صحابه کرام پس خو بیا نورم دا تقسیم واضح شو او الله پاک مختلف کارونو لپاره مختلف خلق پیدا کړ د فروعات لپاره الله پاک د ائمه اربع بلکې نور ائمه کو مذاهب د دې سرور وړو مدونه پاتې شو داخله اصول د پاره الله پاک امام ابو حسن اشعری امام ابو حسن امام ابو منصور ماتریدی دغه د اصولي مذاهب په امت کې اوسم امت نیم امت اشعری او نیم ماتریدی تعبیر اختلاف ته اصولي خلاف ممکن هم نه په قاعده کې اختلاف نه خو تعبیرات اختلافي یو شی په دوه تعبیراتو کې ممکن وي نو دا چې الله پاک مختلف دا دین دا مختلف شعبې تقسیم کړي مختلف خلکو مختلف گروهونو
او دای چې مجتمع شي د دې د مهنت چې مجتمع شي د دین هغه اصل تصور بیا ژوندې شي دا پورا دین دی. نو یو شعبې د دین څوک نشي ویل چې صرف دا یو شعبه دین دی، بلکې دا مجموعه دین ده. دا ټول شعبې چې یو ځای شي دا مکمل دین دی. بدقسمتۍ سره زموږ دا مزاج هم جوړ شو چې چاته چې الله پاک د کم شعبې سره تعلق نصیب کو هغه د هغه شعبې چې کوم شرعي حیثیت دی په هغه باندې قناعت نه کوي. هغه دا کوي چې کله پورې دا ټول خیر چې په مکمل دین کې موجود دی دا د خپل شعبې لپاره ثابت نه کړم، نو د خپل شعبې سره ما انصاف نه کوم. او چې څومره فضایل دي او چې څومره څیزونه دي دا صرف دغه یو شعبې لپاره. او بعض اوقات داسې تعبیرات وي، سوقیانه تعبیرات وي چې باقاعده هغه تعبیرات د وجه د نورو شعبو انکار کیږي یا کم از کم دغه استخفاف کیږي. که انکار نه کیږي نو استخفاف کیږي د شعب. دا ډیره خطرناکه خبره ده او دا په آخرت کې به پته لګي. شعبې خو ټولې مقبولې دي، خو هر انفرادي طور سره او اجتماعي طور سره چا کار مقبول دی او د چا کار مردود دی، دا پته په آخرت په ورځ به لګي. زموږ مشرانو د نږدې زمانې مشرانو په دې باره کې دومره عجیب و غریب اسوه پرېښې ده موږ دپاره چې یوې ادارې سره به تعلق استادان هم یو، خو دین محنت لپاره که مختلف شعبې اختیار کړي دي، خو یو بل سره چې کوم تعلق، یو بل سره چې کوم محبت، د یو بل چې کوم اعتراف چې سړی ریان شي چې هر چا باره کې دا محسوسېږي چې هغه بل باره کې دا رایه ده چې دی مانه ډېر زیات ښه دی، د ده کار خو مقبول دی، زما پته نه لګي. دا اوس د نږدې زمانې مشران ته وګورئ. مرکز رشد و هدایت دارالعلوم دیوبند کې شیخ الهند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریبا د ټولو استاد دی، استاد الکل دی. حکیم الامه حضرت مولانا شیخ فرید تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغه شاګرد دی. شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ دغه شاګرد دی. امام العصر علامہ نور شاہ کشمیری دغه شاګرد دی. امام انقلاب مولانا عبید الله سندی رحمۃ اللہ علیہ دغه شاګرد دی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغه شاګرد دی. مولانا مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغه شاګرد دی. دا څومره دا خلک دي چې خپل شعبه کې یو مجددانه شعر لرل، دا ټول حضرات د شیخ الهند رحمۃ اللہ علیہ شاګردان دي. ځکه شیخ الهند رحمۃ اللہ علیہ بعض خلک استاد المجددین وایي چې دا ټول شاګردان مجددین او دا د ټول استاد. نو دا حضرات یوې ادارې سره منسلک دي، د یو استاد شاګردان دي، خو دین محنت لپاره د لارې جدا جدا دي او په رایې کې بعض اوقات اختلاف شدید دی. په رایې کې مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ چې کوم چې د جهاد ویل انګریزانو خلاف دغه مشهور او معروف جدوجہد او ډېر په قیادبند کې پاتې شو. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر رایې کې هغه جهاد نو هغه پکې شرکت هم ونه کو، خپل خلکو ته به وي چې بس تاسو دا کار کوئ چې کوم کار زه تاسو ته ښیم. دا دغه یو رایه وه، خپل یو دلایلو په بنیاد باندې دغه یو خیال. خو دې باوجود د دې خیال نه چې یو عالم ته دا حق چې هغه یو په دلایل ورته مخې ته راشي هغه یو رایه قایم کړي، په دې باندې تعلقات به یو بل نه متاثره کېدل. تعلقاتو کې دومره زبردست مینه او خپل منځ کې او دومره قدردانی و د یو بل. مولانا عبدالماجد دریابادي یو ډېر مشهور مصنف دی، مخکې ډېر آزاد خیال او بیا الله پاک ورته هدایت نصیب کړو. نو هغه راغی او بیعت خیال سره مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته راغی چې تاسو نه زه بیعت کوم. مولانا مدني رحمۃ اللہ علیہ ورته وفرمیل چې ستا دپاره ما د ډېر مناسب سړی مولانا تھانوي رحمۃ اللہ علیہ ما د ښکاري او تا ته به ډېره زیاته فایده به وشي، ته لاړ شې خانه بهون ته او مولانا تھانوي رحمۃ اللہ علیہ نه بیعت شي. دی راغی مولانا تھانوي صاحب رحمۃ خپله کیسه په خپله لیکلې ده. مولانا تھانوي صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته راغی او د بیعت د خواهش اظهار یې وکړ. مولانا تھانوي صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ستا سیاسي غونډې مزاج دی او ته خپاراتو کې لیکل مې کلم کې زه خو داسې ګوشه نشین غوندې سړی ستا دپاره خو ما ته مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ علیہ ډېر مناسب ښکاري. هغه نو خبر چې هلته هغه رالیږلی دی ما ته چې ته لاړ شه دیوبند ته مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ علیہ نه بیعت شي. دی بیا دیوبند ته راغی. مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته وویل چې ما خو که لګم په ما کې دا صلاحیت چې ما ستا خدمت وکړی شو نو ما ته بالکل په دې کې تعامل نه دی چې خو والله بالله مخلصانه تا ته چې تا دپاره مولانا تھانوي صاحب رحمۃ اللہ علیہ ډېر مناسب دی. مولانا عبدالماجد صاحب تاسو دواړو څه ټوکې جوړې کړې دي، یو دې طرف ته لېږي او بل طرف ته لېږي، خو یو کس مې سنبال کړي. مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته وفرمیل زه پخپله به تا سره ځم او پخپله هغه زمانه کې دا سیاسي اختلاف ورته ووایه یا د رایې د اختلاف ښه په عروج باندې پخپله مولانا عبدالماجد صاحب سره راغی تھار بھون ته چې راغی نو تھانوي صاحب رحمۃ اللہ علیہ د خانقاه ډېر عجیب و غریب اصول او ضوابط داسې نه و څنګه چې تاسو دلته اوسېږئ. دا خو خپل اوقات و ډېر متعین شي دغه و چې قواعدو خلاف ورزي به هېڅ چا نشو کولی.
انتهائی اجل خلفاء خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ پشان خلفاء قواعد په خلاف ورزي باندې سره د بسترې وشته د تانوي صاحب خانقاه خلک دوی چې بستر وباسي خواجہ ته بسترې ته تانوي صاحب یو کس ته وی چې د بستر وباسي با نو خلک وی چې خیر د جاړي پرې دوی چې د بستر وباسي ته د سوایش نه راغلی اصلاح راغلی چې د بستر وباسي با نو خو یو مزاج خپل مولا مدي رحمۃ اللہ علیہ خو په مزاج باندې چې لاړو نو خانقاه ور بند شو خپل ټیم د ور بندې نو دا یو کو چې ور وټکوي چې کلاو کوي د دیوبند نه حسین احمد راغلی کدا ویل نو کلاو شوی به ور خلق هغه زمانه کې اوسم بعض علماء معمول د جګړې سفر کې نو بسترې ځان سره په سفر کې وی ور سره نو متعلق مولا مدي رحمۃ اللہ علیہ مولا عبدالمجید صاحب ته وی چې خانقاه ور بند شوی دی مولا تانوی صاحب قواعد ته معلوم دي ور بنټکو دلته بسترې په واجو د شپه به تیرا کو سار بقرا شو بیا خبرو ور سره نو دای اکته خانقاه مخه ته چبوتره وا الته بسترې واچو لشپه الته تیرا سحر مانده ته پاره مولوی رحمۃ اللہ علیہ بخانقاه ته براتل جمعه سحر چې مولانا راغی نو هغه په چبوتره باندې نقل حرکت ولې چې نږدې شروع کړه مولانا مدري صاحب رحمۃ اللہ علیہ ور سره مولانا عبدالمجید صاحب دې دیوبند یو دوه حضرات نور چې تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې تاسو ویلو چې تاسو راغلي دا ور په کلاو شو نه مولانا مدري صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاسو قواعد مونږ ته معلوم دي متعلق سره دلته قواعد ہر ایک کے لیے تو نہیں ہوتے آپ کہہ دیتے اور ډیر دغه شو هغه چې نه تاسو قواعد دي تاسو قواعد منو او بیا را دنه لاړو بیا سفارش شو دا د دې حضراتو خپل منځ کې یو تعلق طریقه و د مولانا مدري صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاسو ته معلوم دی چې هغه خالص یو سیاسی او جهادي جدوجہد دارالعلوم دیوبند تدریس نه علاوه باغ کول او مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ په مهنت کې د دعوت چې کمکار چې کم طریقار دغه مخې ته راغلی په هغه کې د سیاست او د جهاد هغه طریقار دغه مخې ته نو چې مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ علیہ څنګه کار وکړو خو تاسو وګورئ د مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ علیہ د ژوند آخري بیان په تبلیغي اجتماع کې شوی او چې کله مغلاړ یو ځل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ډېر اصرار وکړي چې بس نظام الدین تراشي چېرته ملاو شو مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مدني صاحب شرط کې خو زه به درشم خو بیان به نه کوم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایل ټیک دی چې تاسو راشئ بیان تاسو خو خدای کوي کنه کوي نو چې مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ علیہ څنګه چې یو سورہ د پس راغ بس نظام الدین ته چې راغی نو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ باندې فورا بعد را پاسه دی چې مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ تشریف راوړی د اوس په دغه بیان ته کی مولانا مدني صاحب رحمۃ اللہ چې دا سره ما خبره کړې نو وایي چې آپ کی یہ آمد ہی بیان کی متقاضی ہے چې راغی بس بیان لازمی دی دا لازم منظوم دی سارا تک او بیان دا ممکن نه دی تراشه بیان ونشي دا ته یو بل سره باوجود چې مهنتونه مختلفو باوجود چې اذواق مختلفو الوان مختلفو خو د یو بل د مهنت یو خاص قدردانی و او داسې محسوسېدو د رویونه به داسې محسوسېدو چې یو کس دا ګڼي چې زما مهنت باره کې خو پته نه لګي مقبول دی که مردود دی خو د ده مهنت لازما مقبول دی بل باره کې به حسن ظن ځان باره کې خپل نفس به متهم ګڼل چې زما څه پته لګي نن زما نقشه بدله شو بالکل الټه شو خپل مهنت باره کې خو زما یقین دی چې دا مقبول دی 100% او د بل مهنت باره کې پوره یقین دی چې دا مردود دی څنګه دې مردود دی د مهنت مردود دی او څنګه زه مقبول عند الله انداز زما مهنت مقبول عند الله دی توجب غریب مغالطه او حد نه زیات خطرناک مزاج دا په اهل حق کې راغ دا نه چې اهل باطل کې دا شی دی په اهل حق په منځ کې دا مزاج خور شو نو دلته چې کوم دعوت ته شوی دغه سلورم جز دا دی چې د دینی شعبو دینی مهنتونو منځ کې به تقابل نه کوو مقابله بازی به نه کوو چې دا کار مقبول دی او دا افضل عمل دی او دا مفضول دی دا زیات ثواب لري د ثواب کم دی د ثواب زیات دی دا موازنه به نه کوو دا مقابله به نه کوو تاسو سو وایي که دا سلور خبرې په مونږ کې راشي او په امت کې راشي دا څه مهنت وشي په دې ټول خلکو کې راشي څومره عجیب و غریب یو فضا به پیدا شي څومره د مینې محبت اتفاق او د اتحاد یو عجیب و غریب منظر به پیدا شي په دې امت کې چې هغه دپاره مونږ څومره مودې نه دا ارمان کوو چې الله پاک داسې حالات پیدا کړي دلته هغه دپاره دا یو محنت دلته الحمدلله شروع شوی دی او تاسو ټول د دې علاقې خلک خو بیا ډېر زیات خوش قسمت او سعادت مند دي چې الله پاک دا مرکز دی په علاقه کې دی لري نه خلک راغلی تاسو خبرې د ناسم دی په دې بیان کې ماشاءالله د نیمه مجموعه به داسې چې په دې خبرو هم نه پوهېږي په پښتو نه پوهېږي خو ناسې په دې بیان کې یؤمنون بالغیب بس ایمان یې راوړی څه وایي نو ټیک به وایي خو دا خلک پوره پاکستان نه راغلي دي او په دې دغه د دې محنت او د نظم یو حصه ده خو صرف دا بعض ورځې داسې چې هغه
خوند اخیستو دپاره یا ذوق دپاره ډېرې دا روژې دا یو څو ورځې دي د آخري عشرې اعتکاف دی 2 ورځې 3 ورځې ډېره تاسو ته اندازه وشوه. اصل شی دا دی چې کم از کم چې کوم وخت دی چې دا څیزونه واقعتا مونږ من کل الوجوه قبول کو په پوره طریقې سره زموږ په دننه راشي هغه دپاره کم از کم 40 ورځې. نو په دې حالاتو کې تاسو دا انتشار هم ښکاري، تاسو دا مسایل هم تاسو ته ښکاري او تاسو ډېر ښه پوهېږئ چې دا چې کومې خبرې تاسو مخې ته وشوې د دې څومره اهم حیثیت دی او په دې وخت کې د ده څومره سخت حاجت دی چې دا خلکو ته ورسي. هغه ځایونه کې چې باهم متحارب چې څومره حلقې دي یا باهم یو بل سره چې کوم په محاذارۍ کې مشغول خلک دي چې دا پیغام او دا دعوت هغوی ته ورسي، خو دا به څوک رسوي؟ خامخا به تاسو به رسوئ که انسانان به رسوي. هلته د الله پاک خدای تکویني طور سره دا شی طی کړی دی، هغه محتاج دی د انسانانو، خو د انسانانو سعادت دا دی چې الله پاک دین دا پیغام خورولو لپاره د انسانانو انتخاب کړی دی، مسلمانانو انتخاب کړی دی. نو دې باندې پوهېدو دپاره ډېر ضروري دی چې مونږ اول څه وخت داسې وباسو په خپله خو به پوه شو که نه په صحیح طریقه باندې دا شی مونږ په خپله خپل ځان کې راولو مکمل طریقې سره. او دلته دا منظر الحمدلله څومره ښکلی ښکاري په دې وخت کې په دې مجمع کې زموږ په دې اهل حق د دیني محنتونو چې څومره الوان دي، چې څومره اذواق دي، چې څومره شعبې دي، د ټولو نه تعلق ساتلو والا خلک په دې مجمع کې موجود دي. مونږ ذاتي انفرادي طور سره پېژنو چې دا د دې شعبې سره خپل اوقات په دې کې لګولي، د خپل اوقات په دې شعبه کې لګولي، د په مدرسه کې دی، د په تبلیغ کې دی، د هغه شیخ صاحب نه بیعت دی، د هغه خانقاه سره وابسته دی، د مجاهد دی. دا ټول حضرات الحمدلله دلته راځي او یو ټول یو خاص قسم معمولاتو کې یو اجتماعیت یو ماحول پیدا کیږي. دا ماحول پکار دی چې زموږ په هر یو جماعت کې، زموږ هر یو په مدرسه کې، زموږ هر یو کلی کې، زموږ په بازار کې، په هر ځای کې دا ماحول پیدا شي. تاسو څه خیال دا ضروري دی که نه دی چې دا ماحول چې الحمدلله په دې ځای کې موجود دی دې وخت کې او څومره په مینه او په محبت او په اخلاص سره دا ټول خلک په یو ځای کې په اوسېږي او په معمولاتو کې په اشغالو کې مصروف دي. که دا ماحول زموږ په هر یو جماعت کې پیدا شي او دا ماحول زموږ د هر یو مرکز کې پیدا شي نو څومره خوند به کوي او د څومره زبردست اجتماعیت به پیدا کیږي. ید الله علی الجماعه دا به هغه جماعت تیار به شي انشاءالله چې الله پاک لاس په جماعت باندې دی. خو هغه دپاره دا ضروري دی چې اول قرباني مونږ وکړو. قرباني نه بلکې زمونږ ذمواري ده چې اول مونږ ځان پیش کړو چې او زه دا شی زده کول غواړم، زه اول دا شی ځان کې راولم چې بیا دا دعوت او دا پیغام زه دلته نه یوسم او کلی په کلی او جماعت په جماعت باندې زه وګرځم. نو هغه دپاره 40 ورځو مطالبه کېږي دلته چې کم از کم 40 ورځې وباسئ او دلته راشي په دې ماحول کې دا 40 ورځې تېرې کړي. هغه نه پس بیا الحمدلله د تحریک اجتماعات پوره پاکستان کې کېږي، ځای په ځای ستاسو په علاقو سره خواوشا کې هم اجتماعات کېږي. نو هغه تعزیه خو به هغه اجتماعاتو کې موشي، خو هغه بنیادي نصاب باندې هغه بنیادي خبره باندې هغه خپل مزاج بدلولو لپاره پکار دی چې موږ اول 40 ورځې ولګو دلته. نو 40 ورځو نیت او اراده وکړه تاسو ټول انشاءالله، ټول اراده کړئ انشاءالله. پوچھتا تو آپ سارے حضرات سمجھتے ہوں گے جتنے تشریف فرمائے. وہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کسی بھی زبان میں کی جائیں تو سمجھی جا سکتی ہیں، ہر بندے کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں مولانا سمیع الحق صاحب تھوڑا خٹک کے محتمی میں، میرے والد صاحب سے بڑی بے تکلفی تھی. انہیں کہنے لگے کہ ایک جماعت آئی تبلیغی جماعت ایک عرب ملک سے، وہ سب ایک ایسی عربی الگ الگ ملکوں کے تھے، کوئی تیونس کا تھا، کوئی الجزائر کا تھا، کوئی مصر کا تھا. ان کی عربی مختلف ہوتی ہے، کسی کی عربی میں فرانسیسی دخیل ہے، کسی کی عربی میں لاطینی دخیل ہے، کسی کی عربی میں انگریزی دخیل ہے، تو یہ ایک دوسرے کی عربی بھی نہیں سمجھتے. تو کہنے لگے ہم لوگ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جوانی کا زمانہ تھا، تو جماعت آئی اور انہوں نے گشت کیا اور کہا کہ جی کوئی کسی عالم سے کہے کہ ہماری ترجمانی کرے. تو کیا ہم تو ان کی زبان سمجھ رہے تھے کہ کوئی وہ الجزائر والوں کی عربی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تیونس والوں کی. تو کہتے ہیں ہم نے شرارت کی، ہم نے کہا مولانا سمیع الحق صاحب ترجمانی کریں گے آپ کی. تو خیر وہ آ گئے جماعت کے اندر. تو کہنے لگے کہ وہ ایک بندہ بیان ایک عرب کر رہا تھا اور اس کے بعد مطالبہ دوسرے نے رکھا، نام تیسرے نے لکھا، اعلان چوتھے نے کیا. تو مولانا کو تو پتہ تھا تبلیغی عام طور پر جو گفتگو دعوت میں ہوتی ہے تو وہ ترجمہ کرتے رہے اسی ترتیب سے جو بات ہوتی ہے. تو کہنے لگے وہ عرب بڑے حیران ہوئے. مولانا عبدالحق صاحب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب عالم بیٹا دیا، ہم ایک دوسرے کی عربی نہیں سمجھتے، یہ ہم سب کی عربی سمجھتا ہے. کہنے لگے تو انہوں نے کہا میں تو ویسے ہی مجھے پتا تھا کیا باتیں کر رہے ہو، تھوڑے جملے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے تو بس ہم ترجمہ کرتے رہتے تھے اسی طریقے سے. تو یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے وہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو آپ حضرات نے اندازہ لگا لیا ہوگا کیا بات ہو رہی ہے. اصل جو چیز ہے میں اردو میں عرض کر دوں اور وقت بھی پورا ہو گیا ہوگا. کس وقت تک بیان ہوتا ہے؟ جی آخری بات میں عرض کروں کہ جو اصل چیز بنیادی ہے کہ جو یہاں پر جو آپ حضرات نے جو معمولات دیکھے اور اس کے لیے وقت کا نکالنا بہت ضروری ہے.
वक्त निकालकर जब तक हम यहाँ की इस पूरी दावत को अपने अंदर जज्ब नहीं करेंगे, हम इस दावत को फैलाने का बाइस नहीं बन सकते। दावत का उसूल ये, बातिल दावतों का भी उसूल ये है और हक की दावत का उसूल भी ये है। चाहे बातिल भी कोई दावत कोई बंदा लेकर उठे, जब तक दाई का कल्ब व जिगर उस दावत को पूरे तौर पर कबूल न कर ले, वो दावत कभी फैलती नहीं है, कभी दुनिया में नहीं फैलती। और हक की दावत का तो असली उसूल यही है कि पहले दावत देने वाला जो दाई होता है, उसका कल्ब व जिगर उस दावत को पूरे तौर पर कबूल करता है, वो उसके रगो पैर में सिरायत कर जाती है, वो उसके खून के अंदर गर्दिश करती है, फिर वो दावत उससे फैलती है। यहां से जो बात उठी है और उम्मत के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए जो अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला बड़ी उम्र में बरकत दे हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम को, हमारे पीर और मुर्शिद हैं, कि अल्लाह ताला ने उनको जो जिस मेहनत में उनको लगाया हुआ और जिसके जो खुशगवार असरात हमें आज नजर आ रहे हैं, उन्हीं असरात का नतीजा ये मजमा भी है जो हमारे सामने है। और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इज्तिमात होते हैं, इसी नौइयत का मजमा अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आता है। इस दावत को इस पूरी उम्मत तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने औकात दें, और उसके लिए कम से कम वक्त जो है वो 40 दिन का है। तो आप हजरात जो आज यहाँ पर आए, रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने आपको ये वक्त यहाँ पर नसीब फरमाया, आपने इसका थोड़ा सा जायका, थोड़ा ज़ौक़ महसूस किया। अब आप इसको अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी अपनी भी समझें, अपने दूसरे दोस्तों और भाइयों की भी समझें कि लोगों को औकात के लिए लेकर आए। यहाँ 40 दिन का वक्त इस मुबारक माहौल में गुजारें, इस सोहबत के माहौल में 40 दिन का वक्त गुजारें, तो आपको पूरी बात इंशाअल्लाह समझ में आएगी। फिर आपके अंदर से वो बात निकलेगी जिसके निकलने का फायदा भी है, वो बात उठेगी जो जहां पर भी जाएगी और जिस हद तक भी मानी जाएगी, इंशाअल्लाह खैर ही खैर उससे फैलेगी और इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा उससे होगा और मेरा और आपका उसके अंदर हिस्सा पड़ जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु मुझे अब आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने इनफरादी मामूलात में मसले सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।